تاریخ دې خاورې په تاریخ کې لکه مروت په تاریخ چې د مروت بیټلي کو د دوه قومونو آباد دي مروت قوم او بیټلي کو هغه نوجوانان او مشران لټېدلي دي خپلو حقوقو دپاره دا د موږ 75 ساله تاریخ چې ډېره وار ده چې عوام لټېدلي دي او پنځه حقوقو مطالبه یې پاکستان نه کړې ده حکومت نه کړې ده هغه حقوق امن غواړو گیم نه غواړو اپریشن په نام باندې امن غواړو اپریشن مستند ده منظور موږ کډوال نه جوړېږو موږ ګیس دلته بیټلي ایریا چې دریافت شوی ده چې راجولک صاحب تاسو ته پته ده او نور ثبوت یا ګوتې او دې چې لکه مراد خاورې ته ګیس چې خبر کوي هغه حق غواړو دریم شاید دا د موږ دلته لکه مراد چې سیمنټ فیکټري ده ایګه موږ ته هیڅ قسم حق نه ملایږي لکه سیمنټ فیکټري نام ده ایګه چې خپل آئینی حقوق غواړو څلورم شاید د موږ چې کوم دلته مروت کانال د چې د اوس تاسو سفر په باندې وکړ 1,75,000 ایکړ ځمکه دې لاندې پرته ده 22 سال نه بند ده اوس هېڅ کار نه ده چې پاته په دې چې موږ خړې اوبه غواړو د بهاول شي او کیرانای موږ پنځم حق چې دا په ټول ځای لکه مروت چې دا هاټ او د ډسټرکټ ته جوړي درې ور تحصیل نه محروم څوکړي لپاره تحصیل غواړو دا موږ پنځو حقوقو لپاره دا وتلی دي په مروت کوم بیټلي کوم دلته یې 40 دن په دې کیمپ چې دا د جماعت اسلامي کیمپ ته او د تحریک کیمپ ته 40 دن دلته کړی ده موږ ته د دغه حقوقو غوښتلو باندې سزا میلاو ده درې میاشتا چې د سیاسي تجربې بازار کې انټرنیټ په موږ باندې کړای دا ویډاوټ ایډي ریزن درې میاشتا موږ دا مطالبات دي او د انټرنیټ سرویس چې موږ ټول ژوندۍ نظام یې جوړ کړی دا بلا وجه متشدد صحیح شایسته ده دا موږ د امیر جماعت اسلامي سراج صاحب ته مایک ورکړو چې ته موږ ته په پارلیمنت هاوس کې ودلته خپل اواز پورته کړه د موږ حمایت وکړي امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا جناب عزیز اللہ خان مروت صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع لکی مروت حتی موجود تحصیل چیئرمینانو عثمادتی کلی عزتمندو غیرتمندو قدرمندو مشرانو او ضرورتوانانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب چیئرمین انعام اللہ خان چې کمو مسلو اظهار وکړ په لاره باندې ماته بولې عزیز الله صاحب بیان کړی وي مونږ ستاسو د دې ټولو مطالبو سره کلک ولاړ یو بس صرف یو پکې اضافه کوو چې اولنۍ مطالبه په دې وطن کې د الله تعالی د دین غلبه او نظام دی الله په دین کې رڼا ده نو هغه راغله د تیارې به ختم شي الله تعالی په دین کې انصاف دی الله تعالی دین دلته راغی هر چا ته به حق میلاو شي الله تعالی دین ظلم نه خوښوي هر چا ته به انصاف میلاو شي په دې وطن کې نه عدل شته نه انصاف شته او یو توره تیاره ده لاس د بریکار دی او دلته چې دا سړکونه ما وکتل ما ډېر زیات ترس راغلی دی علاقې په خلکو باندې خلک سپوږمۍ ته لاړه وو هغې نه هم په بره روان دي قومونو ترقي وکړه او د دې علاقې خلک د سړک د جوړښت لپاره د تېرو 15 کالو نه په مطالبه دي او دا تر اوسه پورې جوړ نه شو او دلته کې نهرونه دي اوبه پکې نشته او دلته کمپنیانو لوی پراجیکټونه شروع کړي دي هغوی پیسې د دې علاقې په ترقۍ باندې نه لګوي نو زه ستاسو د دې ټولو مطالبو ملګرتیا کوم او انشاءالله عنایت الله خان صاحب چې زموږ په پارلمنټ کې په صوبایي اسمبلۍ کې پارلماني لیډر دی هغه به ستاسو دا مسلې انشاءالله په صوبایي اسمبلۍ کې پیش کوي به مشتاق صاحب به په سنټ کې پیش کوي مولانا عبدالاکبر صاحب به په قومي اسمبلۍ کې پیش کوي چې تر څو پورې د دې علاقې قیادت نیک خلقو دیانتدارو خلقو په لاس کې نه هغه وخت پورې مسلې نشي حل کېدی
ټولې مسلې خو ولاړې شوې هم د دې سیاسي قیادت د وجې نه دي. زه امید ساتم چې دا قوم به ځان دپاره یو سپېڅلی پاکدامنه قیادت انتخاب وکړي چې هغوی په دې ایوانونو کې ستاسو نمایندګي وکړي. یو ځل بیا چیرمن انعام الله صاحب اسلامي تحریک یو غړی او کارکن دی، پرجوش سماجي خادم دی، یو نر او بهادر زلمی دی، نه هېرېږي، نه د چا ظلم نه ټټېږي، نه څوک اخیستی شي. نو هغه ته شاباشي ورکوم او د دې نصیحت سره چې کلک ودرېږه انشاءالله موږ کلک